نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی تاسو نوافل کوئے، نفل صدقے کوئے، خیراتونه کوئے، نفل روجی نیسئ، نفل منځونه کوئ. فرمائی دې دپاره په ورځ د قیامت که تاسو فرضو کې څه کمایو نو دا به په هغه فرضو کې کمای په دې باندې پوره کېږي. اوس که یو سړي مطلب دا دی چې اړو نفل کړي نه دي، نه نفل صدقه کړي، نه خیرات کړی، نه نفل منځ کړی، نه نفل روژه نیسلی او فرضو کې خو کمای خامخا وي. بیګه شپې ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو، یاره وایي 100 کسان ورپسې ولاړو تقریبا او 4 رکعاتو په ځای مو 15 رکعاته وکړو. وروستو ما ته پته ولګېده دوی غږ هم ونه کړو، یو هم غږ ونه کړو، یو هم غږ ونه کړو چې استاد جي 15 رکعاته دی. کوئی دا به وایي څه چل کېږي. اورې مې مونځ نه دی شوی، مونځ خو به دوباره فرض راګرځوئ، وتر او سنت شوي دي. خو چونکې تاسو په کس باندې ترتیب نه دی ساکت کړی، که په کس باندې ساکت کې نو ګناهګار شوي او بیا کوي، یعنی اول فرض دی، بیا سنت دی، بیا نفل دی. بهر حال ما عزتمندو وی مې دا ده چې زمونږ منځونو دا کیفیت دی، دا یې زمونږ منځونو کیفیت دی. مونږ ته دا پته نه لګي امام پسې نیت وتړو ګاډي ته ور وخېږو چې کله سلام وګرځي دلته مونږ له ګاډي نه کوشو. دا پته ونه لګي چې 100 رکعاته مو وکړو، 100 مو ونه کړو، څه یې ووې څه یې ونه وې، او بس دا مو زده کړي دي چې پوه شو چې امام غلط شو، بس بیا فتحه ورکړو.